سیلا کور دی وران شو او کور مې روان شو سیلاب یې سیلاب ویړو سوري راله ویړو او لوښي لرګي راله د غریبۍ هغه چې عمر دې څونه دی عمر به مې 40 کالې سال په 40 سال کې چې کومه ګټه دې کړې هغه څه شو هغه خو بس لاړ هر څه اعلان شو اعلان شو ګورکۍ مې دوه تولې کالې و پکې هغه هم لاړه او هغه سوري مې هم لاړه چې تاسو یې په خپله ویلې سوري پکې مړه دي سوري مړه چې ژوندي غیب دي لکه غیب دي دا زه به د خپلو ګاونډیانو پسې خفه یم هغې ته نه یې لکه په هېڅ باندې تاوان باندې نه یم خفه نه په لوښو پسې نه په مال پسې خو زمونږ ډېر خوږ ګاونډ و هغه په خپلو ګاونډیانو پسې خفه یم هغه یې وړي دي مننه ستاسو زه ولاړم په روډ وم تاسو راغلی تاسو من تپوس وکړو بحیثیت ایس ډي پي او سرکل او ما ته دا ځای پکې په دې ټول حقداران دي داسې نه چې یو حقدار دی ټول حقداران دي خو دا پکې ما ته لږ زیات حقدار میلاو شي چې غریبانه تاسو حالات په خپله ولیدل نو دا چې چاره لیږلي دي الله تعالی دې قبول او دغه کې مقبول دا ولا جی بنیر خاور خو نن جاړي او خلک جاړي دردېدلی دی زه چې مونږ نشاندهي مونږ ته کوي چې او دا سړی د پیسو حقدار دی نو قدرمنو زمونږ دا پروګرام څوک ګوري دا پروګرام مخ ته شیر په دغه ځای باندې ناست یو زموږ دا کور پناه دی کور مې دننه د لهو نه خوله په خوله ډک دی چې اوس سامانونه یې هوتې وړي دي او بره یو ټینټ راته لګېدلی نو په هغې کې واړه راځي هم نه او ډېر زیات تکلیف دی راته باشداره ته ګرمي ده ډېره ګرمي ده چې ډېر تکلیف دی بره په دې دغه له پاسه ناست دي نو هم د لاندې سیمټ ګرم شي دی هم هغه ټینټ ګرم شي دی نو په هغې کې چې کوم ډېر تکلیف دی راته سیلا کور دی وران شو کور مې روان شو سیلاب یې سیلاب ویړو سوري راله ویړو او لوښي لرګي راله د غریبۍ هغه چې عمر دې څونه دی عمر به مې 40 کالې سال په 40 سال کې چې کومه ګټه دې کړې هغه څه شو هغه خو بس لاړ هر څه اعلان شو اعلان شو دغه خواري مزدوري مې کړې وه سوروټي مې ځان لا اغوستي او دغه کور دپاره مخ مې برابر کړی لوښي لرګي انګورکۍ مې دوه تولې کالې و پکې هغه هم لاړه او هغه سوري مې هم لاړه چې تاسو یې په خپله ویلې سوري پکې مړه دي سوري مړه چې ژوندي غیب دي لکه غیب دي یوه میخه په دې ځای کې مخه کړلی دا کسان چې ولاړ په دې ځای کې میخه دلته یوه میخه کړې ده نور سوري اوبه وړي دي دې حالات ته چې ګورې دغه خبره ده چې صرف بچي مې په سر بچ شوي دي او زما دا ګاونډي چې دی د ده 4 بچي چې کوم نن اوبه وړي دي او زما بچي په دغه پورې پارم څه دی دې ته د اوبو دننه ننباسلي او څه دننه په دې اوبو کې په لهو کې د دې ځایونو پورې ډوبه څه دی چت ته بره اوبه وویشتو نو په دې چت له پاسه ولاړو ګیر چاپېر رانه سیلاب بهېدو بیا چې کم سیلاب اوبه لږې کمې شوې دا چم ګاونډ راپسې راغې په پړو باندې ووښکلو نو د قیامت ورځ وه او اسمان لرې و څه پکې هم نه کېږي هسې ژړا ده نه سترګو کې دې وښي دي باچا ژړا ده زه به د خپلو ګاونډیانو پسې خفه یم هغې ته نه یې وړو لکه په هېڅ باندې تاوان باندې نه یم خفه نه په لوښو پسې نه په مال پسې خو زمونږ ډېر خوږ ګاونډ و هغه په خپلو ګاونډیانو پسې خفه یم هغه یې وړي دي په ژوندانه ده نه هغه په ژوندانه لاړه هسې هغو دا مړي چې لاشونه دې ولیدل نو هغه منظر څنګه نو هغې د دغه ځای پورې هغه مشر ورور خبره کوي وایي چې که لاسونه یې دغه شانې توت کړه او 2 ګوتې ښکارېدې او په دې ګوتو باندې اشارتونه کول چې راشئ بیا چې هغه ځای ته شو چې لاس یې داسې کړه بس بیا د خدای په امان بیا پناه شي خوږ ګاونډ دی زمونږ ډېر خوږ ګاونډ زه په خپل نه په خوږو باندې ما نه په څه باندې مې وینې رانه بهېدې خو زه په هغې پسې ډېر زیات خفه یم زمونږ دلته کې دا 2 کور یو دی او یو زه وم بس زمونږ د یو بل سره ډېر زیات ښکلی ګاونډ قدرمنو خلک مثال کوي چې دا ښه ګاونډ چې کوم دی دا جنت وي نو هغه جنت نه باچا هم محرومه شوی دی ګاونډي کور کې چې کوم دي 3 لاشونه دي هغه هم سیلاب په ضد کې راغلي دي هغه هم تللي دي اوس زموږ یو دوست
تعلق د بنگلاديش سره دی هغه موږ ته ډونیشن کړی دی موږ په بنیر کې ګرځو زموږ سره ماشاءالله سیب ولاړ دی د موږ ته داسې کورونه وخو چې واقعي دا کورونه د امداد مستحق دي نو تاسو برای مهرباني کو امداد راوړئ نو داسې کورونو ته ځان رسوئ چې کم چا بچي تباه شوي دي مالونه تللي دي کورونه تللي دي کم سے کم را روان جمعې دی چې دوه خپل یو کوټه جوړه کړي خپل د بچو دپاره د سر سوری جوړ کړي صحیح ده که نه انشاءالله تراکه پوچھے سر جی دا د شمار کې وکړه لم په مال کې برکت واچوه خدای دې مالونه ډېر کا خدای پاک دې دې بدلې تاسو له اسمانونو نه درکړي مونږ هېڅ نشو کولی خو دواګانې به درته کوو دا 100,000 روپۍ دي 100,000 روپۍ 100,000 روپۍ دي بس یو دوست دی په کراچۍ کې هغه په تعاون باندې د بهر بنګلاديش نه راغلي دي سر جي تاسو موږ ته کوم ځای ښیي چې دا حقدار دی انشاءالله دا حقدار دا پیسې موږ حقدار ته رسوو انشاءالله بالکل جی مننه ستاسو زه ولاړم په روډ وم تاسو راغلی تاسو من تپوس وکړو بحیثیت ایس ډي پي او سرکل او ما ته دا ځای پکې په دې ټولو حقداران دي داسې نه چې یو حقدار دی ټول حقداران دي خو دا پکې ما ته لږ زیات حقدار میلاو شي چې غریبانه تاسو حالات په خپله ولیدل نو دا چې چاره لیږلي دي الله تعالی دې قبول او دغه کې مقبول دا ولا جی قدرمنو ماشاءالله صاحب پکې هم د سیسه واغسته چې داسې یو قدم یې زموږ سره په دې بنیر کې اوچت کو چې د بنیر خاوره خو نن جاړي او خلک جاړي دردېدلی دی زه یم چې موږ نشاندهي موږ ته کوي چې او دا سړی د دې پیسو حقدار دی نو قدرمنو کو زموږ دا پروګرام سو پوری دا پروګرام مخته شیر کې باچا موبایل نمبر دي شته وایه نمبر دی وایه 0347 91 35 060 دوباره دی وسه 0347 91 35 060 د نوم سره جی د نوم د جی روزي خان روزي خان روزي خان په دې باندې زی پیسې اکاونټ شته جی نشته نشته په دې باندې زی پیسې اکاونټ ولاو کی صحیح ده جی ها امرګور کو تاسو څوک هم تعاون در روزي خان سره کول غواړي د هر قسمه د مالی امداد مستحق دی دا نمبر تاسو ته په پروګرام کې ښکاري په دې نمبر باندې سره رابطه وکړئ سره لیږل غواړئ په دې نمبر راولېږئ ٹھیک شو جی ملکپور په ملکپور کې بیا نارنج کې ان شاء الله تاسو سره رابطه کې ستاسو نمبر مونږ کې خو دا ها صحیح شو جی